أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذ أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. دا سورة مائدة دا پارش پرجمه دا سورة پنزم دی آیات پنزم دی. پدې کې دا بیان دی او مسلمانانو ته پدې کې دا بیان دی چې الله وايي نن ورځ اے مؤمنانو تاسو ته د اهل کتابو پاکیزه شیان پاک شیان حلال دي او د دې پاک دامنې ښځې تاسو ته جایز په نکاح اخیستلو کې او د مؤمنانو پاکې ښځې ته حلال دي هغه چې ځان ته مؤمن وایي او مشرک وي د هغه سره نکاح حرامه ده او زناکاره یي کلم کلا او زناکاري کوي د دې سره د مؤمن د شان سره دا نکاح حرامه ده. او الله وایي په دې آیات کې چې تاسو چې کله نکاح کوي هغو ته حق مهر ورکوي چې څومره قدر ستا په واسي کروڑ ورکوي 2 کروڑه ورکوي لک ورکوي 5 روپۍ ورکوي 1 جوړه چوټې ورکوي او خالي د دې لپاره به نکاح نه کوي چې ته صرف شهوت به باسې یا په پټه باندې یارانه کوي. هغه څوک چې د الله د حکم خلاف کوي په زړه یې نه په خوله اقرار وي یا په خوله باندې هم انکار کوي د دې څخه الله دا خلک چې کوم چا د ایمان آباد کې د الله په قرآن باندې انکار وکړي د دا خلکو عملونه بربادي په دې دنیا کې او په آخرت کې. خبره دا درته کوم په موجوده دور کې خاص کر په پاکستان کې او په افغانستان کې یو سړی ماینه علاقې په 3 طلاق سره مولا صاحب لورسی وای مولا صاحب ما سه ماینه لاس ولا په 3 طلاق غور ته وای بس دی وکا یو چاته په نکاح ورکا هغه به شپه سره تیرې کی سهار بیا برته درې لکه بر ته نکاح وکړه. زما ورونو دا صفا زناکاری ده دا د شیعیګانو دین دی متعور ته وای په هغو کې د ګانټې نکاح د شپې نکاح د میاشتې نکاح جایز ده. زموږ په اسلام کې نکاح و هغه ته وایي و هغه سختې وعدې ته وایي چې ستا به په زړه کې د ابدن اراده وي د ګانټې او د شپې د 10 کالو او د 20 کال باندې ستا زړه به ابدن په زړه کې دا شی سره نکاح کوم ټول عمر که چیرې په زړه کې دا رالو چې کال قدر یا شپه قدر دې ته نکاح نه ویل کېږي دا ته زناکاري ویل کېږي. کم سړی چې ورکوي خپله ماینه ورکوي دا سړی دوس دی او هغه سړی چې هغه زناکاره دی. دا خبره باندې ځان پوه کړي په قرآن کې 3 آیات دي د باره کې په سوره مائده کې دا اوس ته ما ووایي په سوره نور کې دي او په سوره نساء کې دي. الله وایي په دې کې د آیات مختصره هم درته الله وایي اذا اتیتموهن کله چې تاسو ورکړئ و دغه
زنانو ته اجورهن د دې اک مهرونه زموږ دې پښتانه ولور ورته وایي محسنین غیر مصافحین د نکاح دپاره به وي او نه د دې دپاره نکاح کول چې ته پر هغه باندې شهوت باسې لکه دغه زموږ دې په پاکستان کې موجوده چې کوم خلک نکاح کوي طلاق بیا برته ورکوي یا په خشم کې یا پر رقم بیا مولا صاحب نکاح پر اچي د بل چا پر اچي دا صفا صفا بوړګي دا کم سړی چې خپل معاینه په لاس ورکړي دا د وستي او کم سړی چې په نکاح کې هغه زناکار دی دا دین اسلام نه دی دا شیطوب دی دا د شیګانو په دین کې دی علاوه غیر مصافحین دا نکاح به نه وي او د بدکارۍ دپاره د شهوت ایستلو دپاره ولا متخذ اخدان او نه به په پټه سره یارانه کوي چې په پټه د نکاح پر واچوله یا د یاره ده یا د شیګانو په رقم باندې متوکله دا حرام کار دی نکاح به په ډاګۍ وي دا ابدن سوچ وي د ورځې د کال د دوو به نه وي دا زموږ په علاقه کې چې کم کېږي نن یې په نکاح ورکړله ماښام هغه سره پنځه سلو سهار یې علاقه ماښام برته بل په نکاح واخځه دا نوسو معلوم چې دا کوشنی ده دا بړوسه دی که د دغه زناکاره ملاسه دی علاوه ومن یکفر هغه څوک چې انکار وکړي بالایماني په ایمان سره دا ایمان دی دا ستا نکاح ابدن سوچ بدي دا به وختي نه وي چې یعنې ته وایې زه دغه یو ورځ دوې کوم یا کال کوم یا ګنټه کوم دا به نه وي که دا رقم کوې دا زنا ده الله دغه انکار یې وکړي په ایمان سره ایمان دا د الله پر قرآن ایمان دی په قرآن کې دا چې ستا به ابدن سوچي دا د ابوړکتوب سوچ به دې نه وي فقط حبطه په تحقیق سره ضایع سلو عمله د عمل هو دا چې دی په آخرت په آخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو وي ولی علای و اخذنا تاسو اخذته ده منکم الذین میثاقا وعده غلیظ اخلاق سخت وعده ده اخذته ده چې د الله په قرآن 4 آیاتونه کې ویل کېږي علای چې تی به دواړه مؤمنان یاست تی به مرګ راځي نه مګر په اسلام کې تی دواړه د ادم اولاد یاست یو تر بله غوروالي نسته یو دا غوروالي چې او نارینه به د کور امیر وي د ده به یوه او درجه چې دي ترشد یو دویم دا دی چې د الله حکم پیښ دواړه به غاړه ورتېږدي نو زما ورونو دا وعده سخته ابدن ابدي د شپې او د ورځې د ګنټې او د کال بجنۍ کې دا وکړ دا چې ټول ملایک دا ټوله بړوګان دي دوستان دي دا مسلمانان او نه دي په ډاګه وایم هر څوک چې دا کوي که مفتیان یې کوي که ملایان کوي که عام خاص خلک کوي دا مسلمانان نه دي دا بړوګان دي زناکار دي شیګان دي الله وای واخذنا هغه اخذته د منکم لدینغه میثاقا اقرار وعده غلیظا سخت وعده اخذته ده چې ستا به د ټول عمر دپاره هېڅوک دا نه کوي چې ته دا ستا خور ماته د کال دپاره په نکاح راکړه د 10 کال دپاره راکړه دا بوړتوب دی کم 40 زه ورغلم هغه په کوټه کې په خیزۍ کې هغو ته ما وویل ما دا بوړګي ده و میړه ته ما وویل دغه کم چې هلک یې معاینه یې له کړ ما دا بوړګي ده دا مه کوه کم ملا چې په نکاح کې دا هم بړوه دی د اوس دی خنزیر دی د الله د قرآن په مطابق دا کافر دی الله وایي الله څه وکړه اوهل لکم حلال کړل سوي الله کتب الله حکم کړی چې الله پاک علیکم پر تاسو باندې
فرض کړی دی پر دې باندې اوهل شي علی الکرسي لکرسي پر ما هغه ښځې وراء ذلکم ما شو دي چې دا کوم قسمونه بیان سو مور خور خاله اما شپاړس ولس رقم بیان سو الله د دې نه ما سوا دي دا ستې دپاره حلال دي ان تبتغوا چې تاسو دا وغواړئ باموالکم په خپلو مالو سره محسنین دپاره او د نکاح اخیستلو غیر مسافحین او نه د خواهش د ایستلو دپاره د ګانټې ورځې شپه دوې دا دپاره به نکاح نه کوې الله وایي که چیرې ته دا کوې نو ته مسلمان نه یې نو زما ورونو خبره مې درته کوله په سوره نور کې 18مه پاره ده 40 دغه دی سورت دی آیات دریم دی الله الزانی لا ینکحو زناکار نارینه نکاح نه کوي الا زانیتن مگر د هغه زانیه زنانه سه او مشرکتن چې یا مشرکه ښځې وزانیتو هغه زناکاره زنانه سه لا ینکحوها نکاح نه کوي الا زانی مگر د هغه سړي چې هغه زناکار او مشرکون یا مشرک وي وحرم حرام کړل شوی دی ذالک دغه نکاح کول المؤمنین شدر معلومه چې دا ښځه اورنډۍ ده که ته په دې نکاح کوې ستا خوښه ده بیا ځان پر اچې د دې پر زنا باندې د اوسې یا مشرکه ده الله په قرآن ثابته کړې ده چې د مشرک سره نکاح بالکل حرامه ده یو هغه ښځه ده چې دا زناکاره وه توبه یې وایستله هغې یو هغه ښځه ده چې دې توبه نه باسي دا د مسلمان د شان سره دا حرام کار دی دا به هغه څوک کوي لکه زموږ د پاکستان د افغانستان هغه مفتیان چې 2 نمبر مفتیان دي بړوګان دي دوستان دي نه په خپل عزت نه د بل پر عزت د خلکو عزتونه اخلي د شپې دپاره نکاح کوي په خلکو چې حلالوي بیا سړی پر هغه سړي دي او لعنت یې چې دی د بل دپاره ښځه حلالوي چې کوم سړی په لاس ورکړي خپله معاینه هغه ور حلالوي پر دواړو باندې لعنت دی زما ورونو دا کار مه کوئ 3 طلاقه که چا په ورځې ورکړو دا په یوه شمار دي طلاق رب شولی دی چې اول واره کښېنوه او نصیحت ورته وکړه که په نصیحت نسه سمه بستره ور جلا کړه که په بستره نسه سمه وهل ورکړه که په وهلو نسه سمه سالسان کښېنوه که په دې کې کارو دا به خوله درکړي که په تا کې ولو ته به هیله کوې او بیا چې کله حیض ورغی غسل یې وکړي 2 ګویا به کښېنې یو طلاق به ورکړي پر د یواز باندې پر دا بل حیض به بل ورکړي که چیرې په دا دوو کې رجوع کېدل خو یې کوي بیړومه که نو چې 3م طلاق دې ورکړي دا د ستا څخه ازاد شوه دا ستا خور شوه ټول شیان به ورکړي که د دې د خواستو دا به مال درکړي که ستا خواستو څه سمنده ورکوي اسلامي طور دا راغلی دي او د کوره بیا نه باسې که په نس کې بچی تر هغه ساعت پورې به ناست دا بچی پیدا کېږي زموږ خلک د الله د قرآن نه لرې خلک صرف په خوله ایمان زما پر قرآن ایمان دی په قرآن کې دا مسله دی په تفصیل سره بیان شوې ده 40 څخه زیات آیاتونه دي په دې قرآن کې زموږ مولایان بې ایمانان بې غیرته هغه مفتیان چې د الله د دین نه لرې دي صرف نوم یې دی مفتي فتوا ورکولو والا الله دی بل مفتي نشته چې الله سره کوم حکم وکړي هغه به زموږ ته ایماني او که موږ د الله د قرآن په مخالف طلاق ورکو نو موږ مسلمانان نه یو وما یجهد بآیاتنا الا الکافرون الله ما د قرآن انکار نه کوي مګر هغه خلک چې کافران ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون الله څوک چې زما په نازل شوي کتاب فیصله کوي داسې دی کافر دی بل ځای کې وایي ظالم دی بل ځای کې فاسق دی نو زما ورونو قرآن اضا کوي په قرآن باندې ځان پوه کوي دا مولایان دا پر دین پیسې اخلي اجرتیان لکه کوم شي بې غیرته ښځې د امام صاحب دا مذهب دا دی چې یو ملا پر
اذان اخی پر امامتی اخی یو بے شرم ښځه او رنډۍ ښځې پر دین اخی په یو بے شرم ښځه په بدلو اخی پر ناچ اخی دا دواړه سره یو شی دي کدري کې وایي پر اتیا صفه وګورئ وایي لا يجوز على الاستئجار على الاذان والامامت وتعليم القرآن والغناء والنه عندنا ابو حنیفه مثلا په کدري کې وایي په مختصر کدري کې وایي پر اتیا صفه وایي چې د ملا لپاره پیسې پر اذان اخسر پر امامتي اخیستل د الله پر قرآن پر ویلو باندې اخسر حرام د هغه رقم چې یو بې شرمه ښځه بدلې وایي یا نارینه دی بدله پیسې پر اخی یا یو سړی ژاړي ماتم کې پیسې دا درې سره سره شي الله دې واسطه توفیق راکړي دا قرآن زده په عمل بل ته ورسوم